ګرانو کتونکو یو ځل بیا مولانا صاحب سره زمونږ حاضري ده. زمونږ په دې ملک کې د ټیک ټاک چې کوم استعمال دی مولانا صاحب نه په دې موضوع به دې حوالې ځان پوهیو چې کومه فحاشي زمونږ ځوانان دا تور سره کوم خوري. مولانا صاحب دې هغې سره الله او د الله رسول څه ویلي کوم د ټیک ټاک استعمال چې کوم غیر الله تاسو ته ډېر اجر درکړي چې دومره یو عظیم فکر لرئ چې د دین دپاره تاسو سوچ کړی دی. غټه خبره ده. لکه نن سبا دا معاشره داسې ده چې یو خو شرعي حکم دی چې په شریعت کې د دې څه حکم دی، دا جدا خبره شوه. دویم دا چې میډیا ته ضرورت شته دی که نشته دی. نو نن سبا یې اشد ضرورت هم دی. د میډیا داسې مثال دی لکه اور په اور باندې کله کله خلک غوښه پخوي، کله پې کورخې چولې پخوي، کله پې نور شیونه پخوي. دا ضرورت دی. کله جمې ځان ته کمره ګمره خو کله کله دا اور سړی سیزي کمره راوسوځېږي او ټوله وسوځېږي. نو نن سبا چې په غلطه طریقه باندې سړی استعمالوي، هغه پردی جنکۍ یا پردي هلکان د یارانۍ خبرې یا د شریعت مخالف خبرې ورباندې کوي، نو دا خو بیخي حرامې دي. په دې کې خو هېڅ شک نشته دی. او بل دې دپاره استعمال چې خلک د دې بېدینۍ نه پې بچ شي او د یو عالم بیان پې واوري، ناتخواني پې واوري چې دا ګناه خو اسم ګناه ده، تصویر دی او شی نه دی. خو چې اوس د زنا نه پې خلاصېږي، نو زمونږ علما دا لیکي واذا ابتلیت ببلیتین، کله چې یو سړی په دوه امتحانونو کې ګیر شي، لکه اوس یو خوانه زنا ده او بل طرف نه چې دی یو سړی په یو بله طریقه د دې زنا نه ځان خلاصولی شي، نو فختر اهونهما، نو د دې زنا نه د یو بله طریقه استعمال کړي چې د جوش کیني خو چې هغه ګناه ونه کړي. نو دواړه طرف ته ګناه ده. خو چې یو سړی د ټیک ټاک په دې شیانو کې د ناروا او ناروا طرف ته دعوت چلی، نو دا به ښي. ښه به په دې چې هسې څوک کیني نه او نه څوک منع کوي، او نه دا د ملا په خوله منع کېږي چې دا به څوک منع کړي، نه یې منع کوي. دنیا نن په دې روانه ده. نو په کار دا ده چې موږ پې ځان ونه سیزو. په کار دا ده چې موږ د دې اور نه ځان ته یو فایده حاصله کړو، لکه سړی چې څنګه سبزي پې پخوي بل شی کوي. نو دې فایدې طرف ته دعوت پکار دی. دې وجې نه علما فرمایي الضروریات تبیح المحظورات. ضروریات داسې کله کله روا کېږي، ناروا شی کله روا کېږي. لکه شراب شو، شراب ناروا دي، خو الله قرآن کې وایي فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. که یو سړی د شرابو نه خوند نه اخلي یا حرامه غوښه ده د هغې د خوند نه اخلي، د خنزیر خو یو حاذق ډاکټر وایي چې بغیر د دې نه نه ښه کېږي، نو کړیان او سیخونه یې ترې نه کوي، خو د خپل ضرورت مطابق بیا دا شراب وڅښي او یا دا غوښه وخوري چې دا پېښه کېږي. ډاکټر ورته وایي خو ودې خوري کار. داسې دام ناروا ده. خو چې ناروا کارونه خلک پې روا طرف ته راوړي، نو بیا کول په دې وخت کې پکار دي. د دې وجې نه زمونږ علما وایي چې یو شی دومره ضروري شي که نه وجب فعله، وایي بیا دا کول د دې واجب دی چې دا کار وکړه چې خلک ناروا نه راوځي. نو په ښه طریقه استعمالول پکار دی او د ثواب نیت پکې بیا هم نه دی پکار. نیت به پکې صرف دا کې چې د دې ګناه نه پې دا خلک بچ کم، نیکۍ طرف ته راوړم، الله به تا ته په دې نیت باندې اجر درکړي. نور دواړه کاره پکې ټیک دی.